عبدالحق بابا جی رحمه الله د دارالعلوم حقانیه محتمم کله چې دارالعلوم دیوبند ته لاړ نو په هغه وخت کې په دې مدرسو کې غربت نو مدرسې والو با طالبانو لا داخله په دینه ورکول چې خوراک تنظیم به نه کېدو. عبدالحق بابا جی رحم الله چې کله دارالعلوم ته ورسېدو نو دارالعلوم دیوبند ناظم ورته وی چې داخله به درکما خو د روټۍ تنظیم نشته دی. عبدالحق بابا جی ورته فرمایل چې مال داخله راکا او د روټۍ تنظیم به ځان لا وکم وې ته بس تنظیم وکې به زه به گزاره کوم خو بس ته مال داخله راکا زه د دونه لرې نه راغلی یم دلته علم حاصلولو دا مې ارزو ده دا مې حسرت دی چې دا رانه پاتې نه شي بیا به افسوس کو. داخله یې ولا ورکړله داخله چې ولا ورکړه عبدالحق بابا جی رحمه الله سبق ووایي بیا روټۍ نه خوري. یو ورځ پې داسې تېره شوه دویمه ورځ پې تېره شوه د قندهار یو طالب العلم هغه طالب العلم ته تپوس وکړو ته روټۍ ولې نه خورې دا دونه طالبان چې خوري ما ته د جامعې د طرف نه روټۍ مقرره نه ده ځکه ما ته جامعې عذر کړی چې روټۍ نشته دی ما ورته زه به بیا روټۍ گزاره کوم. نو هغه طالب علم قندهاري ورته وی زه به د خپله نیمه ډوډۍ در کوم ما ته به په نیمې ډوډۍ گزاره کوم. نو خپله روټۍ ورسره نیمه کړې وه نو چې کله به لنګر نه روټۍ واخېسته نو نیمه به یې ځان له وخوړله نیمه یې عبدالحق بابا جي رحم الله له ورکړه. هغه نیمه روټۍ عبدالحق بابا جي رحم الله وخوړله هغه قندهاري طالب ته څه پته وه چې په دې نیمه ډوډۍ به دا د اکوړه خټک او د خیبر پښتونخوا دپاره یو لوی مسیحه جوړیږي د جامع حقانیه په شانتې ام المدارس لویه اداره قایموي د دلته د علوم دیوبند ته تعلیم د علم حاصلولو له راغلی دی دی به په خپله علاقه کې دیوبند ثاني قایموي د ده به خاندان دونه د علومو ډک خاندان د ده بچي به دونه لوی غازیان د ده به دونه لویه اداره دونه لوی شیوخ دونه لوی طالبان دی به دونه خدمت کوي خو خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړله. عبدالحق بابا جي رحم الله له په هغه مجاهده چې الله رب العزت څه ورکړل مسلمانانو تاسو په دې دوو سترګو د هغې نظاره ولیدله او په دې دوو غوږونو مو د هغې چرچه واورېدله. خو خدای خبر چې هغه قندهاري طالب متعلق خو مونږ ته پته نشته دی خو زما رب هغه محرومه کړی دی چې د هغه قندهاري طالب په نیمه ډوډۍ زما بابا له الله دونه څه ورکول نو هغه به الله محرومه کړی نه الله ډېر غیرتي ذات دی نه خدای به هغه له هم ډېر څه ورکړي.